ښار کې پیدا کولو لپاره زما د زوی چې کله مونږ کلیزه کوو دوی ته وایي دوی راځي او د خپلو جذباتو او د احساساتو اظهار کوي. نو دا چې کله مونږ وایو پښتنو کې چې غم او ښادي رول خوري، نو که زمونږ سیاست او پارټۍ د یو بل نه جدا دي، خو زمونږ یو بل سره تعلق سماجي رشتې دا چې کوم دی نو شریکي دي. زمونږ سوچ او فکر کې فرق کېدی شي، خو به حیثیت انسان مونږ د ټول چې کوم دی یو خلک یو بیا به حیثیت مسلمان. نو د هر یو شخصیت خپل خپل اثر وي. قاضي حسین احمد صاحب چونکې ډېر لوړ شخصیت او دلته ټول خلک چې کوم دی نو ډېر د نږدې نه پېژني. داسې ورځ وي د دې لپاره چې د داسې خلکو هغه خبرې خلکو ته مخکې کړي چې راتلونکی نسل چې کوم دی د هغې نه څه زده کړي. دا ښه سړیتوب چې کوم دی یا کردار دا صرف د نظریې سره تړلی نه دی. نظریه خو د بد سړي کېدی شي او د ښه کېدی شي. نظریه یوې دا کرکټر د سړي خپل وي، دا رول او کردار د سړي خپل وي. نو چې کله په کردار څوک پوره دی چې فرض یې کړي دی د خدای کې چې په جماعت اسلامي کې، خدای کې جمعیت الاسلام کې، خدای کې په نیشنل کې، خو چې کردار یې مضبوط وي د ده به نوم هم وي او د ده به عزت وي. او چې کله د ده خپل گفتار او کردار ټیک نه وي دی چې په هر پلیټفارم باندې د ده به قدر او عزت وي. لهذا دا یو خبره لازم ده چې هر هغه سړی چې په هر یو پلیټفارم ولاړ دی خو چې په ایمان مضبوط دی، په کردار مضبوط دی، ژبه ژبه ده، هغه خلک چې کوم دی نو فالو کول غواړي او د هغې خلکو احترام او عزت پکار دی چې په هر ځای کې. دا زمونږ او ستاسو ټول شریک کار دی چې د هغې خلکو قدر دی وشي چې هغه په دې ځای کې د انسانیت خدمت کول غواړي. سوچ او فکر د هر چا جدا جدا دی. زه نن ستاسو مخې ته ولاړ یم، زه د باچا خان د سوچ او فکر یو ادنا سپی یم. زمونږ سوچ هم معلوم دی، فکر هم معلوم دی. قاضي صاحب هم سوچ او فکر معلوم دی او د خپل ملګري هم معلوم دی. خو د قاضي صاحب دې کردار ته ګورئ چې هغه د کوم ځای نه د جماعت اسلامي امیرتوب ته رسېدلی دی. دا سټرګل غواړي، دا کوشش غواړي، دا په سوال نه کېږي.